بسم الله الرحمن الرحیم د بیباک ډیجیټل سره زه عبادت خان شیرپو موجود یم په خیبر پښتونخوا ضلع 400 کې ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کوم د ټرمپ او د حماس په منځ کې چې کومه معاهده وشوه کوم پلان په 20 نگاتو باندې هغه مشتمل دغه مالکو چې کوم دا هغه تسلیم کړی ده پاکستان هم د هغې حمایت کړی حقوق ګورونو زیاتر پاکستان چې کله هم د ملک یا د یو بل ځای دغه دپاره یو پلان یو معاهده وکړي نو دغه شانتې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی د هغې بھرپور مخالفت کوي او دلته د هغوی په سوشل میډیا باندې لګي حقوق ګورو نظر واچو د هغوی په پارټۍ باندې نو همدغه وجه ده چې په هغوی پارټي چې کومه ده نن په ډیرو حصو کې تقسیم شوی او د هغوی خپل وزیران په یو بل باندې تهمتونه لګوي د کرپشن کو بل اړخ ته وګورو نو دغه مخالفت د سعودي عرب د دفاعي معاهده چې کومه وه ډیره یو تاریخي معاهده وه دغه خلک هم د هغې مخالف نو نن به زو د دې خلکو منځ ته او د دوی نه به رایې الو چې دې حوالې سره دوی څه وایي راځئ معاهده چې وشوه د فلسطین او د اسرایلو او د ټرمپ په دغه کې د مسلمانانو دغه کې د غزا په باره کې نو دا چې دې کې چې کم 20 نکات نو دې کې څه ومنل شو څه ونه منل شو خو هغې کې دا اووه ممالک داسې دي چې هغوی دا خبره ومنله یاره د دې تایید یې وکړو چې دا د فلسطینو په باره کې دی نو هغوی ځکه دې له تاکید او زور وکړه چې دا ومنلی شي نو ښه خبره د مسلمانانو په باره کې چې کومه خبرې او د مسلمان په فیور کې نو هغه ښه خبره چې ټول اسلامي ملکونه راغونډ شي دا ومني چې یا تحریک انصاف او یا بله هر یوه پارټي چې دې مخالفت کوي یا دغه کوي نو دا ښه کار نه دی ځکه چې دا د مسلمانانو یو توهین کېدل دی او د اسلام یو کومه پراپیګنډه کوي نو پراپیګنډه خو خبره نه ده ځکه چې زه پتا باندې تو مطلب کوم یا بیزتي کوم یا د بل کوي نو خو خبره نه راځي او د یوې پارټۍ نه نه پکار چې د بل بیزتي وکړي یا د خپل ځان بیزتي وکړي یا د ملک بیزتي وکړي पॉइंट्स मैंने देखे तो वो मेरे ख्याल से हमास के हक़ में है और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो 7 ममालिक जो अरब हैं और बिलखसूस ये हमास ख़ुद भी एक अरब मुल्क हैं अगर वो इसको तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान ने भी उसी हिसाब से तस्लीम किया हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुज़ाहिकत है कि पाकिस्तान ने क्यों तस्लीम किया है ये इंटरेस्ट में है दोनों के और इसमें ये है कि दोनों ममालिक का अगर मतलब है कि इज़राइल हो या फ़लस्तीन हो तो दोनों का इंटरेस्ट है इसमें उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब है कि जिससे मुसलमानों को फ़ायदा ना हो और जहाँ तक आपने PTI की बात की है कि वो उसको अपोज करते हैं तो उनका एक अलमिया रहा है कि जो भी मतलब है कि तरक्की की बात होती है जब भी मुल्क अच्छी क्या कहते हैं कि रास्ते पे चलता है तो वो हमेशा से इसमें अपना हिस्सा डालते हैं कि किसी तरह मुल्क को और ये उस हुकूमत को बदनाम करें और वो इस तरह मतलब है कि हमास के केस में भी कर रहे हैं लेकिन अगर आप 99.9% PTI बंदों से पूछिए कि इसके पॉइंट क्या है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से 99% या 99.9% लोगों को पता हुआ क्या है बस पार्टी से इंस्ट्रक्शन आ गई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने देखा होगा कि पार्टी में ठीक ठाक तोड़ फोड़ शुरू है बहुत सारे MNAs MPs अपनी सीटें छोड़ गए वहाँ पे 2 दड़ों में तो अपेरेंटली तकसीम हो गई है एक तरफ अलीमा खान है और दूसरी तरफ उसकी बुशरा बीवी फिरनी है तो ये ज़्यादातर ये लोग चलने वाले नहीं है और इन लोगों की हकीकत भी लोगों के सामने अब आ गई है कि ये सिर्फ ये सोशल मीडिया तक और ये बातों तक के लोग हैं प्रैक्टिकली ये कुछ करते नहीं है और जिस तरह से मुल्क जा रहा है पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है गवर्नमेंट का रोल है तो पाकिस्तान सही तरफ जा रहा है अब इंशाल्लाह GDP भी ठीक हो जाएगी तो सब ममालिक पाकिस्तान को तस्लीम भी करने लगे हैं उसके साथ बिज़नेस भी करना चाहते हैं थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है लेकिन ये हर जगह होती है लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा करिए इनको ठीक करने में तहरीक इंसाफ खबर वकړه تحریک انصاف مخکې زموږ د فوج چې کوم دی نو ډېر زیات بدنام کړی خو عاصم منیر صاحب چې کوم دی کله راغی نو ده د پاکستان نوم روښانه کړ د ټرمپ سره هم چې کوم دی نو تعلقات بحال کړه پلانټ جوړ کړو نو د دې موږ یې شکریه ادا کوو زموږ په ملک کې چې کوم کسان دي هغه دا کمزوري کول غواړي نو دا د ملک سره چې کوم دی نو دوی وفادار نه دي ځکه چې ټرمپ چې کومه پلان جوړ کړو او د اوو ملکونو په شریکه باندې جوړ کړو نو انشاءالله چې دې کې غزا سره ډېره فایده ورسي
خو لکه زه دا وایم چې که زموږ د ملک کې کم کسان دا بیان کمزوري کول غواړي نو نه دي پکار د دوی سره حمایت پکار دی او د دوی شکریا پکار ده د دوی خو د تحریک انصاف خو چې کوم دی ټولې بیانې چې کومې دي نو دا خرابې دي دوی چې کوم فوج زموږ بدنام کړی نو هغه بیان هم د دوی ډېر غلط خو دا خو اوس چې کوم دی اسیم منیر صاحب زموږ د پاکستان د فوج نوم روښانه کړ یعنې هغه بیان هم دوی د ټول د آرمي خلاف و یقینا هم د دې خلکو خبرې اترې تاسو واورېدې هم د دوی دا وینا وه چې دغه یو ډیره ښه معاهده ده او دې ته موږ ډېر په ښه نظر باندې ګورو او له پاکستان په ترقۍ باندې هغوی وایي چې کامزان شوی دی خو دا خلک پاکستان تحریک انصاف باره کې هم دا خلک وایي چېرې ملک چې کله هم ترقي کوي نو دا خلک یې چې کوم دی مخالفت کوي دغه شانتې چې د غزا چې او د امریکې د ټرمپ د حماس په منځ کې چې کوم پاکستان یو کردار ادا کو دغه ته ډېر دوی ښه وایي چې موږ ډېر ښه نظر باندې ګورو او دا ډېره یو معاهده ده ځکه د دې سره به فلسطین کې امن راشي او دغه خلک به هم په خوشحالۍ باندې لږ ژوند تېر کړي ډېره مننه